हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरो नो मुंज वख्शो ओ बनवे हजरत अली ته وی چې او بچرته پیدا کا هغه یو غرنه هغه غاړه لاړو یو حبشي غلام دی او هغه مشک ډکې حضرت علی ورته فرمایل چې دا مشک لږ مال راکا رسول الله صلی الله علیه وسلم وبغوختی دی په منډه تړم بیا دل راوړم ا غلام ورته وی چې نه زه بل کار کوه زه مالک له وبوړم حضرت علی ورته الله بنده انسان خو یې انساني همدردی مد نظر رسول الله وبغوال نه منلا چې نه منلا حضرت علی دغه ځای نه ونیو او مشکې ته په زور واغست چې واغستو نو بونه ډک کو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو نو هغه پیغمبر دا مشک په دې خله باندې داسې ګوتې کې چې ګوتې کې خو نو صحابه ته وی چې اوس او د سونه مو کوي او هم سکي هغه وبې داسې راوړلې او 70-80 صحابه هغه او د سنم په وکړو به مسکلي او چې مشکې داسې کو ما سره ډاک حضرت علی یوړو هغه سړی ته خپل مشک واپس ورکو چې والا هغه ډک مشک مون کاروش هغه حیران شو چې یا الله او یا تیا کسانو دی باندې او دسمو کو ویم سکلی او مشک نه یو ساس کې هم نه کم شوی حضرت علی ته وی دته دې څه وی وی ما ورته وی چې پس بدو گفتند میں خانن تورا پس بدو گفتند میں خانن تورا ای طرف فخر البشر خیر الورا وی اول خو می ورته مینتو کو چې دا مشکلت راکا غواړي جناب رسول الله نو دې ما ته وی چې من نه دانم کیستو خیر البشر څوک دی نو ما بیا ورته وی چې خیر البشر ته نه پیژنم سید سرور محمد نور جان سید سرور محمد نور جان بہتر و بہتر شفیع مجرمان تو خیر البشر نہ پیجن سید سرور محمد نور جان بہتر و بہتر شفیع مجرمان آغا سردار د کائنات آغا محبوب د رب العالمین آغا شفیع المذنبین چې د قیامت پورز با عربنا و کربنا دنیا د دخلی تگوری د دخلی تگوری آو بغوان ودا ټول خبرې مې ورته وکړه خو د نه منلو بیا مې د ګریوان نه ونیو را روان عزیزانو دا معجزه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که عقل ته وګورئ اوس عقل دا خبره څنګه منلی شي چې د مشک په خوله باندې ګوتې کېږده او او بچ راتوئے گا اگر کہ یو ساس کے مکبے گا دا کو عقل نہ من وہ معجزہ وہی دیتا چھ عقل عاجز شی او دا گے جواب نشی کوئی معجزے مانا دا عقل عاجز شی او دا گے جواب نشی کرامت دا اولیاء
خرق العادت ته وایي خلاف عادت دی یو ولی په لاس باندې یو کاروشي هغه انساني عقل نه مني دې ته کرامت وي عزیزانو عرض میں داو چې عقل چرته خاتمه وشي هلته د دین ابتدا اوس عقل دا کوم ځای کې مني چې کاڼي کې دننه اوښه اوسي کاڼي کې دننه صالح علیہ السلام قوم تقاضا وکړه چې مونږ به ستا پیغمبري اله ومنو چې دا یو غټ کاڼی پروت دی دې نه اوښه راوځي 40 ګزه اوږدی او 10 ګزه لوړی او دومره پای کوي چې د تمام ثمود قبیلې ته کافي کیږي الله تعالی الله اوس کاڼي کې اوښه پاس نه جواب راغی چې صالحه ته ورشه دې کاڼي ته 4,000 کاله وشو چې دې کاڼي کې ما اوښه پیدا کړه 4,000 کاله وشو اوس بند کاڼی دی یو عظیم کاڼی په میدان کې پروت دی او الله ورته وایي 4,060 سال وشو چې دې کاڼي کې ما اوښه پیدا کړه ته ورشه او دې کاڼي ته اشاره وکړه اوښه به ترې وځي ورغی او کاڼي ته اشاره وکړه کاڼی په منځ دوه شه او اوښه ترې راووته 40 ګزه اوږده وه او 10 ګزه لوړه قرآن کې وګورئ ویلا ثموده اخاهم صالح بیا دا د اوښې بیان دی او د اوښې ذکر صالح علیه السلام هغې قوم ته ووایي چې دې اوښې ته څه ونه وایئ که دې ته مو ووایئ نو تاسو به تباه شئ بدبخت قوم و اوښه یې وچړله چې ویې چړله قوم د قوم تباه شو اوس دا عقل مني چې 4,060 کاله په کاڼي کې دي اوښه قرآن کې راځي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل دا ابرها په قوم باندې مارغان رالو په مخوکو کې او پنجو کې نری نری کاڼي نیولي چې پاس نه پرې وغورځول پاتی برا پریوتوم غار به پکې کېدو که په سړي برا پریوتوم غار به پکې اوس دا عقل مني چې مرغه په مخوکه کې څومره کاڼي راځي نه مني نه سیری نه 15 سیری زیات نه زیات 2 رتای کاڼي او د پاس نه راغورځېږي او لاندې پکې سوری کوي او زمونږ د ملک ساینسدانان صاحبان وایي چې یاره دا زمونږ عقل کې نه راځي چې دا کاڼي دومره خدای دې خوار نه کا په دره کې وګوره درېوال توپې جوړوي نو دومره خوله یې وي دا خو د عقل کې راځي چې درېوال دا توپ هم هغه جوړه کړې ده او ګوله هم هغه جوړه کړې او وروسته پکې پټاخه هم هغه فټ کړې ده او بیا هغه میخ هم هغه جوړ کړی دی چې کوم په ماشې راښکو سره هغه میخ پټاخه ووایي او هغه پټاخه کې چې هغه بارود دي که څه بلا دي هغه هم پکې دې سړي اچولي نو د سړي ګوته او د سړي میخ او پټاخه وهل او بیا په دومره ګوله خلاصېدل او دنیا پې ورانېدل دا خو د عقل مني چې یو سړي دا بلا جوړه کړې امریکې او روس وګوره میزایل یې جوړې کړي دي چې کل ایټمي میزایل چې دي 50 امریکې سره دي او 50 روس سره دي دا 50 د ټولې دنیا د ورانولو لپاره دوی وایي چې کافي ټوله دنیا به اور واخلي او ایره بشي دا خو د عقل منلې ده چې د روس میزایل ټوله دنیا باندې اور لګولی شي او د امریکې میزایل ټوله دنیا باندې اور لګولی شي دا خو د عقل مني دا د عقل مني چې په ټنونو اوسپنه او بیا پکې 1500 کسان 1500 بکسونه 1500 بسترې او په منونو باندې اوسپنه انسان جوړه کړي په هوا کې 8 غنټې او 12 غنټې رواني او اس بلای نه وي د انسان جوړ کړي شي دا خو د عقل مني او خدای مارغانو ته ویلي چې ورشي دا کاڼی ورغورځوئ نور سوری کول پکې زما کار دی دا ستا عقل نه مني نو زه کله کله خبره خفه نه شئ زه مونږ پوهې سر د خر قرلی دی دا زمونږ سر د سړي نه دی
که زمون سر د سړی وې نو د سړی خبره څه د تسلیم ماده پکې مونږ پورې د خره سر دی خر وګوره په سړک به رواني هارن ورته غږوه مجال دی چې وخوځي مجال لارۍ پې ور روانه ده ریل ګاډی پې ور روان دی موټر پې ور روان دی هارن یې غږوه بالکل غوږونه بړپئ اډو پته ورته نه لګي چې څه بلا راله او چې غړپ شي او تیکه تیکه یې کي هله چېرته په ځان پوه شي کینې اډو پوهېږي زمونږ پورې سرونه د خره تړي عزیزانو د قبر حیات چې دی هغه شته ته ترې خبر نه ستا د علم رسایي ورته نه کي دې دنیا کې داسې خلق موجود دي ژوندي چې هغې ته دا پته وي چې دې مړي سره لاندې څه معامله کي دنیا کې دام ورته پته وي چې د دې مړي حال لاندې په قبر کې څه دی آیا دا خوشحال دی یا خپه دی عذاب کې دی یا خوشحالی کې خدا خو کسبی څیزونه مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله تعالی و تبارک هغه نه ما تپوس وکړو ما دې تپوس ما وی چې دا د قبور کشف چې دی دا علم څومره موده کې زده کی نو ما ته وی چې میں نے 40 سال میں سیکھا 40 کال کې دا علم ما زده کړی نو بیا ما ته وی چې اگر آپ کو شوق ہے تو آپ لاہور آ جائیں 4 سال میرے ساتھ رہے میں 4 سال میں سکھا دوں سلور کال کې عزیزانو مونږ په داسې بدقسمت عمل کې پیدا یو چې یو علم چې هغه په 40 کاله کې زده کېږي او ما د هغه علم دپاره 40 منټ هم چېرته منډه نه یې کړي او سوچ مې نه یې کړی او زه ووایم چې دا نشته دا کوم کتاب کې لیکلي دا کوم ځای کې راغلي نو ما وی د خدای بنده یو خبره داسې وي چې هغه کتاب کې نه کتاب کې نه آپ کسب سره تعلق لري کسبی څیزونه چې دي کتاب کې نه په مهنت او په خوارۍ او په کسب سره حاصلېږي او هغې سره تعلق لري نو عزیزانو دا ملک به چاله څه خوند وایي د مرګ به مزاله کولی چې نن ستا د پاکستان نظام چې وی هغه عدل محمدي وی هغه نظام محمدي وی هغه قانون محمدي وی هغه شان و شوکت محمدي وی چې لغوندې بني آدم قدر ځان ته وایي ایله به چرې داسې ملک مزه ورنه دا یو ښځې نه تپوس وکئ ښځې نه رابعه بصري نامه یې نیمه شپه ده او خدای ته یې وویل چې یا الله که زه دا عبادت د دې وجې کوم چې جهنم نه ګینې یریږم نو یا الله ما ابدالآباد دپاره په جهنم کې واچوه که زه تا ته سجدې د دې یری لګوم چې زه دوزخ نه یریږم نو ما ټول عمر په دوزخ کې واچوه او که دا لالچ مې پړه کې
چې عبادت دې دپاره کوم چې ته جنت راکې نو خدای ما عمر له د جنت نه محرومه کا چې ټول عمر کې ما له جنت رانه اوس دې نه مخکې ای الله ته زما بړه پوهې چې زه عبادت نه د دوزخ د یری کوم او نه د جنت په تمه زما بڑا پوئی چې زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې خدایه زه شپه ورځ منډې کړلې دې دپاره وم چې ته زما شې نه دوزخ لوم او نه جنت عزیزانو دغه رابعه بصري وه چې هر کله زه دې دپاره کوم چې ته زما شې نو یا الله تیری پکې مه لګوه ته زر زما شه که نه د اولیاو خاص مقامی خدای سره د قرب خاص اوقات وي په دې تاسو هم نه پوهېږئ او مونږ پې هم نه پوهېږو او نه زمونږ زمانه کې چېرته زمونږ په علم کې داسې ولی شته چې ته ورنږدې شې او خدای ته دې ورسوي او خدای دا ټول جیب کوترې دي دا ګڼکپان دي د پیرۍ په جامه کې جیبونه پردي پیکۍ لګیا دي بزرګان لاړ خاورو لاندې شو کوي چېرته پته نه لګي